دې بابا دا ځوان وژلی دی. او یوازې دا نه چې دا ځوان بلکې جګړه کې یوه ګاونډۍ ماشومه هم وژلې ده. دا د کوز دیر لاجبوک توت پټي امین الرحمن دی چې نن یې په کور کې جګړه وه او د دغې جګړې د خلاصون دپاره د سولې دپاره یو ګاونډۍ ماشومه او د هغې رور راغلی و او ده ټوپک لاس کې راغستلی دی او هغې ته وایي چې مه راځه، خو هغه بیا هم دا کوشش کوي چې دا په دې بچو ډزې ونه کړي او دارنګې چې د نو مرګ ونه کړي او یو بل ونه وژني. خو دی تیش کې راغلی دی، اول یې هغه ماشومه ویشتلې ده او بیا یې الطاف الله ویشتلی دی، دا ښایسته ځوان چې زخمی شوی دی، بیا هسپتال ته وړی شوی دی او هلته وفات شوی دی او دارنګې هغه ماشومه په هغه ځای باندې وفات شوې ده. پولیسو دغه قاتل بابا امین الرحمن نیولی دی، حوالات کې بند کړی دی او اف آی آر پې درج شوی دی. دا پیښه موږ ته هم ډېر غټ سبق راکوي چې موږ څنګه په وړه خبره په تیش کې راځو او فوراً ټوپک راخلو. که زموږ کورونو کې دا ټوپکې نه وې نو زما خیال دی چې داسې ډېرو خلکو به بیا مرګونه هم نه کولې. که د دې بابا په کور کې ټوپک نه وې نو پوره یقین دی زما چې دا مرګ به د دې بابا د لاسونه بیا نه کېدلی. خو پښتانه ټوپک ته خپل زیور وایي او دغه وجه ده چې په معمولي خبره یو رالګي او بل وژني. یعنې دا بابا په دې سپینه ږیره راولګېدو او د لاسه یې 2 مرګونه وشو او دارنګې په دې خپل اخري ژوند کې یې په دې خپل اخري عمر کې ځان جیل ته ورساو او 2 کورونه یې وران کړل. او زما درخواست دا دی چې دا ټوپک چې کوم دی دا ډېر بېمخه شی دی، د دې نه چې کومه ګولۍ وځي دا نه ګوري چې دا زنانه ده که دا نارینه دی، دا ماشوم دی که لوی دی او دا خپل دی او که پردی دی، دا خلاصون والا دی او که دا جګړې والا دی، دا نه ګوري، خو بس ځي او هغلته د سینې نه وځي. نو دغه رنګې دغه ګولۍ چې نن د ده د ټوپکه وتلي دي 2 قیمتي کورونه یې هغه په غم کړي دي او 2 قیمتي انسانان یې وژلي دي.